मरहबा 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 चिरागली जमुन कली तसालार मोहतरमा चिरागली जमुन कली तसालार मोहतरमा गुलुला वाड़ा उदरता पलार मोहतरमा गुलुला वाड़ा उदरता पलार मोहतरमा स्तास्योरे दी जमुंगल सरून नौरक नशी स्तास्योरे दी जमुंगल सरून नौरक नशी स्तास्योरे दी जमुंगल सरून नौरक नशी ژوندې دې رب لرا زمونږ د پاره محترما ژوندې دې رب لرا زمونږ د پاره محترما ګلونه غواړو درتا پلار محترما ګلونه غواړو درتا پلار محترما چراغلی زمون کلی تسالار محترما ګلونه غواړو درتا پلار محترما ګلونه غواړو درتا پلار محترما اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا خلیفۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف روڑو پخپل خوزے کی نہیں چې د پروګرام رونق نه ختمیږي د دغه مجلس ابتدایي کلمات لپاره دعوت ورکوم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ته چې هغوی راشي او دغه مجلس افتتاح وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم. ما انتهي عابد القدر مشعران علماء كرام في الجروب یقینا چې ډېر خوش قسمت دی تاسو چې وخت نا وخت دلته کې هغه مجلسونه قایمېږي چې هغه مجلسونو ته فرشتې حاضري کړي د الله رحمت دغه مجلسونو ته متوجه وي او د دې ملک نامور علما دلته تشریف راوړي یقینا دا ستاسو خوش نصیبي ده. قواعد چې ما تلاوت کو دې په عنوان سره یو څو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کوم. د کوم کار چې فایده ډېره وي د هغې نقصان هم ضروري یاد ساتئ. د کوم چیز چې سہولت وي نو د هغې نقصان هم سیوا وي. مثلا جهاز چې دی دا سړی ډېر په کم ټیم کې یو ځای ته رسوي خو خدا نه خواسته که چېرې دې جهاز ته حادثه پېښه شوه نو د بچ کېدو چانس پکې بیا دی. دغه تیزه سواري تیز گاڑی خدا نه خواسته که دې ته حادثه پېښه شي نو په دې کې هم چانس د بچ کېدو ډېر کم وي. څومره چې سهولت سیوا دی نو د هغې نقصان هم سیوا دی چې دا جوماتونه د دې د ځمکه ژوندی ده دا به الله پاک د قیامت په ورځ کټ ساینسدانان او دا اوس پې ریسرچ کوي د حضور صلی الله علیه وسلم په یو سنت باندې په روژه باندې یو ساینسدان تحقیق کړی وي په 12 میاشتو کې یوه میاشت روژه څوک نیسي ته بیماري د معدې بیماري نه راځي. یو عمل الله چې موږ دپاره کوم رالیږلی دی په هغې کې زموږ د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی. نو دا جوماتونه دا د الله پاک کورونه دي. نو زما خو دې بچو ته خصوص راځي
هغه به زموږ نه څه تاثر والي چې موږ پس ګیرلۍ ته کتلو او شور کوو. بالکل قطعا چې بالکل په آفس کې خبرې نه کوو، د دې ځای نه چې موږ ته څه ویلی کېږي هغې ته غوږ کېږو. داسې وعده ده له ټولو که نه، د جومات د آدابو به ډېر زیات خیال ساتو. دویم دا چې دا محفل د قرآن پاک د ختمونو دی او بیا د حافظانو ختمونه دي. دا حافظ صاحب چې وي که نه دا ګوره په سلور باندې ختمونه دي، دا یاد ساتئ. دا که تاسو څلور پنځه شپږ واته دا کسان وینئ، خو دا په سلورو نه چې په زرګاو تعداد کې ختمونه دي، ځکه دا ماشوم به چې دا یو حرف به ده یاره دا 800 پیرونه زیات ویلی چا حفظ کړی یاره ده پته ده. ځکه په سبق کې واورئ، په سبقي کې اورئ، سبقي نه وروسته بیا ځئ منزل، په منزل کې اورئ. دا ته په سلو پیرې دا یو حرف ویلی او په یو حرف باندې لس نیکۍ دي. دا خزانه ده. دا خو یو ختم نه دی، دا خو ډېر زیات ختمونه دي. او حدیث کې راځي چې دا د دعا د قبلېدو کې منګۍ دا پیسې راسره نشته، د بچو نه فریاد کوو، د وروڼو نه فریاد کوو، نو چې دا دومره ښکلی مجلس الله تعالی درکو، نو په دهان سره کښېنه، په اطمینان سره کښېنه، د الله نه وغواړه که نه. دا ماشومان بچي د دوی دپاره یو مستقبل را روان دی او چې دوی د خپل مستقبل د ښه کېدو دپاره په دې مجلس کې څه سوال وکړي، نو زما خو یقین دی چې دا واړه ماشومان الله ته لاس ونیسي او موږ د الله په دې کور کې الله پاک ته لاس ونیسو، نو ستاسو خیر دی دا به واپس شي، دا چیرې هم تش نه شي واپس کېدی. خو چې موږ د مجلس د آدابو خیال وساتو، چاته ضرورت پېښ شو انسان دی بس ودیوځي لاړې چې خپل ضرورت له سره کړي بیا دې راشي. خو د جومات د آدابو، د مجلس د آدابو د دې که موږ خیال وساتو که نه، نو یقینا چې دا به زموږ لپاره کامیابي وګورئ. تاریخ وګورئ، چا چې د آدابو خیال ساتلی هغه ته الله لوی مقام ورکړی. نبی علیہ السلام دعا کی اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمر بن هشام، عمر بن خطاب، ابو جهل اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر رضی اللہ عنہ اسلام نے جوڑا، نبی علیہ السلام دعا کی اللہ پاکا اسلام تا مضبوط والے پیو دو عمرینوں کی اللہ پاکا اور کی یو مسلمان کی. ابو جهل دیکھ بیادا ہو دیو موقع کې د نبی اسلام بیا د وکړی دا لاره کې ورته کوهی کرنلی دی، په لاره کې به ورته ودرېد، وی د حرم ته مه راځه، دا خپلې په دې څټ باندې کېږدم، دا څټ دې وټکومه. نبی اسلام ته ویلي او ډېره بیا ادبي به یې کوله. وی نبی علیه السلام خو دا دعا لا علی التعین کړې وه، خو دا د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په حق کې قبوله شوه. ولې ابو جهل بیادب و عمر رضی اللہ عنہ کی بیادبی نہ ہو. بعض خبر تو زمون خیال نہیں خو یاد ساتئ ادب ډېر لوی شی دی. دې وجې نه خو با ادب با نصیب، بې ادب بې نصیب. ادب په چا کې هغه ته څه حصه میلاو شي او ادب په چا کې نه نو هغه ته هېڅ حصه نه شي میلاولی. زما خاص کر دې وړو ته دا درخواست دی چې بچو تاسو بس وروسته لوی مستقبل را روان دی، تاسو نن یو ښه موقع لاندې کړې ده، ختمونه دي، علما بزرګان اولیاء راغلي، بیا به دعاګانې کوي. ښه په اطمینان سره په ځان تکلیف دې تېر کړو، دې مجلس کې د اخرو پورې شریک شو، بیا به دعاګانو کې په ختمونو کې خپل حاجتونه خپل ضروریات هغه الله پاک ته مخې ته کړو. انشاءالله یقین دی زموږ چې الله